السلام علیکم ملګرو. د پاکستان د دوه جهازونو په لندن کې ډیر غټ ایوارډونه ګټلي دي. په څه باندې ولا د لندن د ایوارډونه ملو شوي ډیټیل سره په خبره کوجی. یو خو تاسو ګورئ د جهازونه ډیر زبردست کار ډیر خلک ور کوي. اصل کې په لندن کې د رائل انټرنیشنل ایر ټیټو مقابله وا رائل انټرنیشنل ایر ټیټو چې پاره کې د دې باز ولا جهاز چې تاسو له سکرین باندې ښکاري څنګه چې د گاډو یو مقابله کیږي. د گاډو یو شوروم لګیدلی وي پاره کې خلک خپل خشته گاډي راولي د گاډو یو مقابله کیږي. دغه رنګ د جهازونو مقابله په لندن کې شوی و. نو دا بره جهاز چې تاسو لکم ښکاري دی جهاز ته کانکرز ډي الیګنس ایوارډ ورکړل شوی. ټرافي چې کومه ده د کانکرز ډي الیګنس ایوارډ ټرافي ورکړل شوی ده چې د ډیر خپل لوکو او انګريزانو دا جهاز ډیر زیات خوښ کړي دي په د لوک په وجه باندې. دنه علاوه جی اف تندر دا کومه چې دویمه طیاره تاسو لخکاری جنگي جهاز نو د له هم په یو کې بهترین ټیکنیکل ډیسپلی پرفارمنس په وجه باندې سپیرټ اف د میټ ایوارډ ورکړل شوی دی. جی لکه د پاکستان د دوه جهازونه پاکستان دغه مقابله ته لیږلی وو چې د دوه جهازونو پکې ټرافي ګټلې د ایوارډ پکې ګټلې دي. اور بل په دې مقابله کې چې تقریبا 150 نه زیات ملکونو خپل جهازونه راوستیو. 150 نه زیات ملکونو په دې کې عیسائی شتلی و چې د انډیا او د اسرائیل جهازونه پکې نو هغه لړی تاسو له پته چې د پاکستان د تیارو ولا هغه ورزلو د غیا جنگي جهازونه نو هغه د مقابله لدی کمپټیشن لاغه جهازونه نور راوستي. بلکې تاسو چې د پاکستان د جی اف 17 تبدر د جهاز وګورئ جنگي جهاز نو د پاکستان نه ډایرکټ تل د یو کې لا لکه د دومره غټ سفر نشي کولای ځکه د کې چې کم د پېټرول ټینکونه لګیدلی وي کم د پېټرول ډیګي وي دي کې نو هغه ډیر کم پېټرول پای کې راځي چې هغه لکه دومره سفر نشي کولای د پاکستان نه لندن ته. خو دې سره د پاکستان ایرپورټ د پاکستان ایر فورس چې کوم دی ای ور سره یو بل جهاز لګلو چې په هوا کې هغه د دې ریفیولینګ کولو. IL 78 جهاز چې کوم دی د پاکستان ایر فورس دی سره ریفیلینګ د لپاره لګلو چې په هوا کې کله برده کې پېټرول کم شو نو هغه ولا په هوا کې ریفیلینګ کولو. جی نو دا هم پاکستان یو ریکارډ جوړ کو چې JF-17 تندر دومره غټ فلایټ واغشتو لکه پاکستان نه ویداوت اني سټے چرته بل ځای کې سټې نه کړي پاکستان نه الوته دی او د انګلند په د ځکه کوشوي دی کم ځای کې چې دغه مقابله وا په هوا کې پېټرول کمیدل نو د پاکستان ایر فورس د سره بل جهاز لګلو IL 78 چې هغه ول په هوا کې پېټرول ټینکي ډکول. جی نو دا هم یو ریکارډ JF-17 تندر جهاز کم دیغه دا ریکارډ هم جوړ کړی ښکتنې جهاز د یادوم اور برنه جهاز کم نه ک تاسو ګورئ د د باز لوک ور کړی دی د باز پینټینګ په کړی دی چې دی پینټینګ په وجه دغه زبردست لوک په وجه باندې دله هم ایوارډ ورکړل شوی دی او د لندن خلکو دا جهاز ډیر زیات خوښ کړی دی. انګریزانو دا جهاز ډیر زیات خوښ کړی دا برنه. نو دا د پاکستان د ایر فورس کمالات چې تاسو سره په دې ویډیو کې شریکول د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.